غل رانه موټر سایکل لمن کړی دی او شاته ورپسې زه روان یم، خو غل ته دا پته نشته چې د موټر سایکل مالک راپسې دی. دا واقعه موږ سره د پیښور شیرپو هسپتال مخې ته شوې وه چې په دې کې 2 اوریجنل پولیسوالو د ټون تاڼې 2 عام زنانه وي او ورسره نور غله او ګڼکپان په دې کې ملوث وو. تاسو یې کتلی شئ چې زه دې پسې شاته روان یم او دې موټر سایکل سره چې دې نږدې دا کم کس تاسو ته ښکاري دا بوډا، نو دا بوډا هم په دې غلا کې دې سره ملوث دی. او دا چا چې زموږ موټر سایکل غلا کړی دی روان دی، نو د نوم ظهیرالدین دی چې دې د تنګي نه تعلق ساتي او دا اصل کې د ټون تاڼې پولیسواله دی. مخې ته ګورو چې مخې ته څه کیږي. مخکې د شربتي یو ډیډۍ ولاړه ده چې د هغه شربتي ډیډۍ سره د دې نور پارټنران هم ولاړ دي او په دې کې دې سره 2 زنانه هم شامل دي. دغه ډیډۍ ده. اوس ګورو چې مخکې څه کیږي. ګوره زموږ موټر سایکل د اباسین په چپو باندې را روان دی. یو موټر سایکل یې رانه پرون غلا کړی او نن مې ورته بل ودره او صرف غل مې پې نیوه. تاسو ته ښکاري چې زما موټر سایکل دغه دی ودرېده او شاته ورپسې شربتي روان دی. دا سرو کپړو والا دا شربتي دی. اوس ګورو چې مخکې څه کیږي. دې سره چې کمې زنانه دي هغه هم درته ښیم چې کله څوک دغلته گاډی ودرئ نو دې ورپسې شاته دا زنانه ولیږي چې تاسو یې ګوره چې دې کم واټ ته لاړ نو شاته د دې گاډی غلا کي. ګوره دې ټایم کې زما د موټر سایکل نه دغه شربتي راشي، اول یې ډارک کوي خو چې ډارک نشي نو بیا ترې لک ټوپې وباسي او په خپل جیب کې واچي. تاسو یې په سلو موشن هم کتلی شئ چې دغه شربتي زما د موټر سایکل نه پلک ټوپې راویستله او په خپل جیب کې واچوله او بیا راغی او خپل شربت ریړۍ سره ودرېده او خپل شربت خرڅولي شروع کړل. داسې ایماندار خلک هم په دنیا شته، خو ده ته دا پته نه لګي چې د موټر سایکل مالک ما سره شاته ولاړ دی. دی خو وایي چې زه وانم وکړه موټر سایکل هم وو، یو هم پرون والی دی او یو یې نن وو. اوس دې خوا راځو چې زه ردي نه دا تپوس وکړم دا هم د ټون تاڼې اوریجنل پولیس والا دی. زه ده ته وایم چې دا موټر سایکل هم په څه کې راوسته نو دې وایي ما ته پته نشته. دې اوس د عمرې نه راغی توابونه یې وکړل، ده ته پته نشته. ها دې سره دا یو شي خلک دی دا تورو کپړو کې تاسو ته ښکاري، دا هم په دې غلا کې دې سره ملوث دی. دا پریویټ عام کس دی او د موټر سایکلو د غلا چې څونه ټرانسفر کوي نو هغه دا مشر سړی دی. ګوره موبایل یې جیب کې واچو چې زما خبرې واورېدې، موبایل یې جیب کې واچو. د موټر سایکلو ټول ټرانسفر دی کوي، دا د غلا غلطۍ دا ګاډي دی خرڅوي. ګوره دلته موږ دا پوښتنه وکړه چې دا موټر سایکل هم په څه شي کې راوسته، خو دا ځان له بدماشانو دلته سوک سپېړه شروع شو. دلته چې کله سوک سپېړه شروع شوه نو مغه شربتي راغی، کومه پلک ټوپۍ چې د ایستې وه د موټر سایکل نه نو هغه یې واپس دغه دی ورولګوله. تاسو ته به ښکاري چې دا هم په دې غلا کې ملوث و دا شربتي. کم ټایم کې چې موږ دا غل ونیوو نو دلته موږ هغه کس هم راغی چې کم کس موږ ته ویل زه د دې موټر سایکل نه نیم خبر ایندار دا هم پولیس والا دی، دم دې ټایم کې بدماشي وکړله او کم بوډا چې دې سره هغه د موټر سایکلو د غلا ګاډي د موبایل په لاره ټرانسفر کوي نو هغه هم په دې کې خپله بدماشي کړې ده. تاسو ته به ښکاري چې هغه بوډا هم دغه دی نه دیم پکې خپله بدماشي کړې ده. او دې سره یو بل بوډا دی چې هغه دې ټایم کې راغی او دې ټایم کې هغه شربت خرڅولو ته ودرېدي، نه هغه دی شاته ولاړ دی. دې ټایم کې چې ما دا ناره ولګوله چې ډي پي او صاحب ته رنګ وکړه چې غل ونیولی شو، هغه زنانه وتښتېدي. ګوره تاسو ته به ښکاري چې هغه زنانه هغه دي لاړې وتښتېدي. دا غله مونږه د پېښور ټون تاڼې ته ورکړل. د ټون تاڼې چې کله دا غله ورله مونږه ورکړل نو د دې غلو پزې مونږه په حوالات کې واچولو. مونږ ته د ټون تاڼې ابراهیم سیچو ویلې چې دا غله نه دي بلکې دا پولیس واله دي، مونږ ستاسو د حفاظت لپاره دغلته کېنولي دي. نو اوس په ماته سیچو ابراهیم صاحب دا د غلو مشر، دا د موټر سایکلو غل به ماته د دې سرویس کارډ یې ښیي نو هله به زه منمه چې دا پولیس واله دي، ځکه چې دا د ټولو پولیس والو نوم بدناموي. دا اصل کې په دې کې 2 کسه اوریجنل پولیس واله دي او دا نور ټول غله او ګڼکپان دي. خو ابراهیم سیچو وی چې نه دا زمونږ د ټون تاڼې پولیس واله دي، مونږ سیول کپړو کې دغلته ستاسو د حفاظت لپاره کېنولي، د خلکو نه موټر سایکل غلا کېږي. د دې باره کې مونږه سی سی پی او له درخواست ورکو. هغه درخواست سی سی پی او د صدر تاڼې ته ټرانسفر کو. صدر تاڼې چې کله اس پی مونږ ته رنګ وکړو مونږ هلته صدر تاڼې ته ورلو نو هغه چې کله هغه ویډیو وکتله
زمونږ بیان یې واورېده نو هغه مونږ ته وویل چې تاسو ته به انصاف میلو شي. آیا اوس خو 2024 راغی انصاف په کومه لاړ؟ دا واقعه په 15 اګست 2023 کې د شیرپو اسپتال مخې ته موږ سره شوې وه چې په دغه ټایم کې زمونږ مریضان په شیرپو اسپتال کې داخل وو. مونږ بیا د ټاون تاڼې ته رالو، زمونږ اف آی آر یې نه اخسته. بیا مونږ په 16 اګست 2023 باندې په سبا یو بل موټر سایکل راوسته او په دغه ځای مودرو چې په کوم ځای زمونږ نه پرونی موټر سایکل غلا شوی او دغه غله او ګڼکپان هم په لاس د کیمرې په ثبوت سره ونیول. مونږ د ټاون تاڼې ته ورکړل. د ټاون تاڼې ابراهیم سیچو وی چې دا خو زمونږ پولیسواله دي، مونږ په سیول کپړو کې کینولي دي ستاسو د حفاظت لپاره. نو اوس ابراهیم سیچو له پکار دی چې ردی سرویس کارت ماته شو کی، ځکه چې ردی کم د غلو مشر دی نو هغه پخپله ابراهیم سیچو دی. کله چې دا ظلم وشو نو ردی ظلم نه په بل ورځ باندې هغه بوټي لاندې چې به کومه د شربتي ډیړۍ ولاړه وه نو نه بیا د هغه شربتي ډیړۍ وه، نه ګیلاسونه وه، نه شربت و، نه روخبزه وه. آیا دغه شربتي په کومه لاړ او دغه غله او دغه ډاکوان په کومه لاړل؟ هغه بوټی نارې وهي، هغې چغې والي چې هغه غله او هغه ډاکوان څه شو. ډېر د افسوس مقام دی چې زما د وړدې خاوند راپاسي او زما د خیبر پښتونخوا ټول پولیسواله بدناموي. د داسې ابراهیم سیچو د لاسه به سبا زما د خیبر پښتونخوا ټول پولیسواله بدنامي. بیا د دې نه پس چې کله مونږ دې حوالات ته بوتلو، دې کومه ډرامه جوړه کړه، دې کوم فلم جوړ کړو، هغه فلم او هغه سټوري ما ټوټل د رحیم الله اپیشل د فیسبوک پیج باندې خېجولې، تاسو د هغه ځای نه ټوټل تفصیلاتو سره کتلی شئ.